أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ کہف پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 2 3 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. دینه مخکې چې نو هغه سورۃ بنی اسرائیل د الله جل جلاله فضل و کرم سره ختم شلو. کم کمی کوتاهی شوی الله رب العزت دی راته هغه معاف کړي. اوس دې ځای نه چې نو هغه سورۃ کهف شروع کېږي. الله جل جلاله دې دا په خیر عافیت سره چې نو هغه اختتام ته ورسوي. سورۃ کهف دا په ترتیب قرآنی سره د سورۃ بنی اسرائیل نه وروستو او د سورۃ مریم نه مخکې دی او سورۃ کهف په ترتیب نزولی سره د سورۃ غاشیه نه چې نو هغه وروستو نازل شوی دی. سورۃ کهف دا مکی سورت دی او په ترتیب قرآنی سره دا سورت 18 نمبر دی او په ترتیب نزولی سره دا سورت نو هغه 69 نمبر دی. د سورت کې نو هغه 110 آیاتونه دي، 12 پکې رکوع دي او 1567 پکې کلمات دي. 1567 6460 پکې حروف دي. دا سورت تسمیت الکل بی اسم الجز د قبیل نه دی ځکه بدیک نو هغه د اصحاب کهف ذکر دی نو ځکه د سورت ته سورۃ کهف ویلې کېږي. د ماقبل سره ربط او مناسبت نو د مخکې سره ربط او مناسبت دا دی چې د اولنې سورۃ بنی اسرائیل دا د الله جل جلاله په حمد سره ختم شو. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. او دا سورۃ کهف هم چې نو هغه د الله په حمد سره شروع شو. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. دویم ربط چې نو هغه دا دی چې ما قبل صورت کې توحید بیان ولو او په دې صورت کې د رسالت بیان دی او توحید او رسالت دا د یو بل سره لازم او ملزوم دي. خلاصه د صورت نو په دې صورت کې نو هغه د انسان د ژوند د هغې نو څلور اقسام ذکر کې د هغې مثالونه چې نو هغې ذکر کړي دي. نو پای کې یو عام درجه چې نو هغه دیندار انسان لکه اصحاب کهف، درمیانه درجه چې نو هغه دینداری لکه اصحاب الجنتین، اعلی درجه چې نو هغه دینداری لکه واقع د حضرت موسی علیه السلام، او دغه شانتی چې نو هغه د عام دنیادار چې دنیا په اعتبار سره الله ولا اعلی چې نو هغه مقام ورکړو لکه واقع د ذوالقرنین. نو د انسان چې نو هغه د اقسام د هغه د ژوند چې نو هغه د غسلور مثالونه چې نو په کې ذکر دي. سورۃ کهف د دې سورۃ نو هغه ډېر شی فضایل احادیث مبارکه کې راغلي دي. من جمله یو حدیث کې نو هغه دا راځي چې څوک چې نو هغه د سورۃ کهف د اولنی لس آیاتونه چې نو هغه وایي الله جل جلاله به ټول ورځ نو هغه د هر قسمه فتنې نه محفوظ ساتي آن تر دې که دجال را اوځي نو د دجال د فتنې نه به هم الله پاک چې نو هغه محفوظ ساتي. یو روایت کې چې نو هغه راغلی دی څوک چې نو هغه سورۃ کهف ترمذی روایت دی چې 3 آیاتونه وایي نو بیا حضرات محدثینو چې نو هغه تطبیق دا راوستی دی چې د کمې پورې دجال لا نه راغلی نو که څوک 3 آیاتونه ووایي نو دا هم کافي کېږي. او کله چې د دجال ظهور وشي نو د هغه د فتنې نه بچ کېدلو پورې بیا چې نو هغه د 10 آیاتونه وایي نو دا ولا کافي کېږي.
سورت کهف د دې چې څوک تلاوت کوي نو وای د د پاره چې نو هغه د ځمکې نواله د اسمان پورې چې نو هغه یو نور جوړ کړی شي او دغه شانتي د انسان د هر فتنې نه چې نو هغه محفوظ کړی شي او د دې صورت د نزول سره او یا زر پرشتي چې نو هغه راغلي وي چې کم وخت کې صورت کهف چې نو هغه نازلېدلو شان نزول د دې صورت نو شان نزول د دې صورت دا دی د نمخ کې اوس مونږ چې نو هغه په صورت بنی اسرائیل کې هم ویلو چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام مبعوث شو او د مکه مشرکانو له دعوت ورکولو نو مکه مشرکانو چې نو هغه دا خبره وکړه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مونږ له کم دین دعوت راکړي نو دا پیغمبر خو حق او سچ دی خو اوس دی چې مونږ ته کم کلام بیانوي دا کې نو مونږ ته د دې مبارک پته نشته چې دا حق او سچ دی که نه دی نیریس چلو کې چې یو دوه درې کسان وفد چې نو هغه د مدینې په یهودو پسې ولېږئ چې د هغوی نه تپوس وکړي چې آیا دا پیغمبر حق او سچ دی که نه مونږ ته داسې څه سوالونه وښیي چې مونږ هغه سوالونه پرې وکړو او مونږ ته پته ولګي چې دا حقیقت کې پیغمبر دی او که نه دی نو دوی چې کله دغه وفد ولېږلو نو د مکې مدینې منورې چې نو هغه وخت کې یثرب به ورته ویلو د هغې یهودو ورته چې نو هغه درې خبرې وکړلې یو سوال به پې تاسو دا وکئ چې دا څوک دغه کم ځوانان ول څوک ول دا چې د هغوی خپل دین د حفاظت دپاره چې نو هغه غار ته ننوتلي دا څوک دویم به چې نو هغه دا تپوس به دې وکئ چې دلته دا کم څوک سړی و چې د هغه د ټولې دنیا چې نو هغه چکر لګولی او دریم تپوس به دې دا وکئ چې روح سره او بیا سره دا هم ویلو چې کله تاسو دا تپوسونه وکئ نو که د هر یوې خبرې جواب درکړلو دا بیا هم د پیغمبر نه دی که د ټولو جواب در نه کړو نو بیا هم پیغمبر نه دی خو که د بعضې جواب درکړو او بعضې جواب در نه کړو نو دا بیا حق او سچ پیغمبر دی نو چې کله د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ووی زه به تاسو ته سبا چې نو هغه دا ووایم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې نو هغه زبانی طور باندې په ژبه باندې چې نو هغه انشاءالله ير شول انشاءالله یې ونوي نو چې کله د انشاءالله ير شولو نو الله رب العزت چې نو هغه وحی بند کړه 15 ورځې پورې چې نو هغه وحی نه راتله نو دوی چې نو هغه ډنډوره شروع کړه موږ ته چې سبا ورته ووایو سبا رانهلو موږ ته جواب رانه کوم نو اولنۍ وحی چې نو هغه راله د هغه دا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله نو دغه جواب به کوو شو چې تاسو هر یو کار کوئ نو د هغه د الله رب العزت په مشیت باندې کوئ نو چې کم کار کوئ نو د هغې کې انشاءالله چې نو هغه وایه او بیا د هغې نه وروستو د صورت کهف چې نو هغه دا نازل شولو نو په دې کې د اصحاب کهف قصه هم چې نو هغه تفصیلي راله او د ذوالقرنین رضی الله تعالی عنہ قصه چې نو هغه پکې هم تفصیلي راله دغه دوه جوابونه تفصیلي وشول یو سوال چې نو دغه جواب به اجمالی درکې دغه سورۃ بنی اسرائیل کې مخکې تیر شو ويسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي بس د قضا زما د الله یو امر دی حکم دی دغه چې نو هغه اجمالی جواب وشولو بیا د دې سره بل اصلاح نه د حضور حقانیت ورته میلاو شو خو دنیا کې د ضد علاج نشته نو دی بیا د هغه ضد په وجه باندې حضور باندې ایمان را نوړل او په خپل هر درمۍ باندې نو هغه ور دیدل نو د دې شان نزول الحمدلله الذي ټول تعریفونه الله پاک د پاره دي اغزاد انزل علی عبده الكتاب چې نازل کړو په خپل بنده باندې کتاب نو مراد چې نو هغه قرآن دی ولم یجعل له عوجا او جوړې نه کړلو دغه قرآن لره چې نو هغه کوږوالی دی کې هېڅ کوږوالی چې نو نشته تفسیر مدارک او تفسیر خازن لیکلی دي کوږوالی نه مراد چې نو هغه دلته تناقض دی یعنی داسې نه ده چې یو مضمون یو شانتي دی او بل مضمون چې نو هغې بل شانتي دی یو مضمون کې یو سپاره کې یوه خبره کوي او بله سپاره کې چې نو هغه بیا د هغې بله خبره کوي دې کې څه اختلاف کجوالی چې نو هغه نشته بلکې دا یو نیغ سیده محکم چې نو هغه کتاب دی قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه
دا سم نیغ او برابر درست کتاب دی د پاره د دې چې ویرولې شي آی کسان د سخت عذاب نه من لدنهم د الله د طرف نه ويبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات او زیر ورکړي شي مؤمنانو هغه کسانو ته چې څوک عمل کوي نیک څه زیر ورکړي شي ان لهم اجرا حسنا چې د دوی د پاره چې نو هغه اجر دی د دوی د پاره چې نو هغه ثواب دی حسنه ښه ما کسین فیها ابدا او دی بجدینو آغا اسیدون کی پدې کې همیشه د پاره دی به همیشه د پاره چې نو هغه په دغه ثواب او په دغه جنت کې جنو هغه به اوسېږي او پای کې به پاتې کېږي الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نوم سره چې لوی مهربان انتهایی رحم کوونکی دی الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دي الذي اغذات انزل على عبده الكتاب چا چې نازل کړي دی په خپل بنده باندې کتاب ولم يجعل له او نه دی جوړ کړي له پاغه کې عوجن کوګواله قیمن سم نیغ درست برابر دی لیونذر چې تو ويروي بأسن جنو د عذاب شدیدن سخت نه من لدنه داغه د طرف یعنی د الله د طرف نه ويبشر المؤمنین او چې زیر ورکړي مؤمنانو ته الذين کسانو ته يعملون الصالحات چې عمل کوي نیک ان لهم چې د دوی د پاره اجر دی حسنا ښه ما کسین اوسیدن کې دی فيه باغی کې ابدا همیشه